یا اهل الكتاب اے کتاب والو قد جاءکم یقینا راغل د تاسو ته رسولنا زمون پیغمبر زمون رسول یبین لكم چې واضح بیانوي تاسو ته کثیرا ډېر مسلې مما د اغنا کنتم تخفون چې تاسو پټوي من الكتاب د کتاب د الله تعالی نه ويعفو عن كثير او مخ اړوي تاسو د لرونه قد جاءكم يقينا راغله و تاسو ته من الله د الله د طرفنا نور رڼا او کتاب مبین او کتاب واضح والا يهدي به الله خدنا کوي پدې سره الله جل شانه من اغه چاته اتبع چا تابعداري کوي هغه څوک چې تابعداري کوي رضوانه د رضا د الله سبل السلام دلارو د سلامتیا ويخرجهم او روباس دوی لرا من الظلمات الى النور تیارون رناتا باذنه په حکم خپل سره ويهديهم او رسوي دوی لرا الى صراط مستقيم لار نغتا سورة المائده آیت نمبر 15 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. دین مخی آیت مبارکو کی الله جل شانه د يهود او نصارا بني اسرائيل دا غو ذکر فرمایل چې الله تبارک وتعالى دا غوینا یو لوز او وعده اغشته نو غوی بیا غما تکړه نو غوی ته د خپل وعده خلافه هغه سزا ملو شو او دغه سي چې کوم يهودو پاغوي باندې لعنت وکړي شو او داغي په نتیجه کې داغوي زړونه سخت شو او هغوی د الله په کتاب کې بیا تحریف شروع کړه او یو لوی حصہ د کتاب هغه پرې خدا بیا نصارا چې کوم عیسایانو هغوی هم د الله تبارک وتعالى سره د وعده خلاف ورزي وکړه نو الله جل شانه دوی له دا سزا ورکړه چې دوی په خپل منځ کې نفرت پیدا کو او دغه عیسایان بیا په دریو ډلو باندې تقسیم شو یو ډله هغه وا چې هغه حضرت عیسی علیه السلام ته نعوذ بالله بعینه خدای ویل او دویمه ډله هغه وا چې هغه عیسی علیه السلام ته عزیر مسیح ابن الله د الله زوی ویل نعوذ بالله او دریم هغه ډله وا چې هغه ان الله ثالث ثلاثه الله جل شانه پدریو کې یو دی یا عیسی علیہ السلام دی او یا مریم دا او یا چې الله جل شانه خپل باندې پدې دریو کې یو خدای دی نو دغه عیسایت بیا پدریو ډلو کې په خپل منځ کې په عداوت او په دښمنۍ باندې وړېدو او تقسیم شو نه چې کوم آیت مبارکه دی آیت نمبر 15 سورہ مائده آیت نمبر 15 کې الله جل شانه د هغه واقعي ذکر فرمایلی دی چې کله د مدینه منورې عیسایان هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او د رجم د مسلې په باره کې وضاحت وغوښته رجم چې کله یو زناکا چې کله یو شادي شوده سړی او شادي شوده خزا دوی زنا وکړي نو د دوی سزا په قران کریم کې د قران او د سنت په تعلیماتو کې هغه رجم دی یعنی هغه په کانو باندې وشتل او دومره وشتل چې په یو میدان کې راجمع کی او په هغه باندې کانی ورول شي چې هغه هلاک شي
زنانه د پاره چې دی معمولی شان دي کنده وکنستلی شي هغه په کنده کې ودرول شي او هغه په کانو وشتلی شي چې هغه مړ شي. نو لہذا دا د شادي شوده واده کړي نارینه واده کړي زنانه چې کله زنا وکړي نو د هغوی سزا رجم دی. نو چې کله دا حکم دوی ته ورول شو نو دوی رالل او دوی د خپل د انجیل په باره کې تپوس کو چې هغې کې خدا نشته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو ته د خپل رب باندې قسم وي تاسو وایئ چې تاسو په دې انجیل کې د رجم د مسله ذکر دی که نه څنګه چې په اسلام کې دی چې واده شوي نارینه زنانه هغه په کاڼو باندې وویشتلی شي او ختم کړی شي دا د هغوی سزا د رجم دا ستاسو په انجیل کې شته دی او که نه. نو په دغه وخت کې چې کوم عیسایان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو هغوی وویل چې چونکه تاسو موږ له قسم راکړو آیت نمبر 15 دی سوره مائده آیت نمبر 15 چونکه تاسو موږ له قسم راکړو او قسم هم داسې قسم راکړو چې موږ د دینه رستو کې دی نشو او دا پټولی هم نشو واقعتا د رجم دا سزا چې دی دا زمونږ په کتاب کې په انجیل کې موجود دی. الله جل شانه ته فرمایي یا اهل الكتاب اے کتاب والو قد جاءکم یقینا راغلی د تاسو ته رسولنا زمون پیغمبر رسول زمونږه یبین لکم چې واضح بیانوي تاسو ته کثیرا ډېرې مسلې مما د اغنا کنتم تخفونا چې تاسو پټوي ځکه دوی ډېرې مسلې دوی پټولي من الكتاب د کتاب د الله تعالی نه ويعفو عن كثير او مخ اړوي تاسو د ډېرونه ډېرې مسلې به دوی پټولي او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی نه تاسو کو چې تاسو داسې ولې کوئ نو دغه عیسایانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو چې دا زنا زمونږ په معاشره کې او زمونږ په عیسایانو کې ډېره زیاته شوه او کچرې مونږ د رجم سزا ورکولې نو زمونږ د خلق او زمونږ د نسل ختمېدو لہذا مونږ ورته مسله بدله کړه هغه دا چې چا به زنا وکړه نو مونږ د هغې مخ تورو او بیا په خر باندې سور کو او په بازار کې وګرځو په ښار کې دننه وګرځو دا د هغې سزا مونږ مقرر کړې چې دوی د مرګ نه بچ او دغسې ويعفو عن كثير او مخړوي تاسو د ډیرو نه تخفون من الكتاب پټوي تاسو ډیر د کتاب نه دوی پټولو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم صفات په تورات کې ذکر وو چې یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل عیسی علیه السلام دوی ته ویلو چې انی رسول الله الیکم زه تاسو طرف ته د الله جل شانه یو پیغمبر را لګل شوم او ما نه بعد یو پیغمبر راتلون کې دی چې اسمه احمد دا غنوم به احمد وي په سوره صف کې الله جل شانه 28 پاره کې ذکر کړی دی چې ما نه پس به یو پیغمبر راځي چې دا غنوم به احمد وي. دا ټول بشارتونه الله تبارک وتعالى صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بلکې د صحابه کرامو ټول صفات هم په تورات کې په انجیل کې په زبور کې هغه دوی ته بیان کړی شو. ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل الله جل شانه فرمایي دي صحابه کرامو صفات هم د صحابه کرامو مثالونه هم هغه په تورات کې او په انجیل کې او په زبور کې هغه دوی ته بیان کړی شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سیرت سره سره د صحابه کرامو صفات هم ورته بیان کړی شو او دغه سي الله تبارک وتعالى فرمایي چې يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دي کفارو دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام داسې پیجندو سرنګ چې دوی خپل اولاد پیژني سرنګ د خپل اولاد په باره کې د دوی یقین دی چې دا زمانہ پیدا شوی د زما اولاد دی بعینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې هم د دوی دا یقینو چې دا برحق پیغمبر دی خو التا ک دوی منلې وي د دوی هغه سرداری او د دوی هغه چودراهټ او د دوی هغه مال متاع او د دوی هغه عہده او منصب هغه په خطر کې پریوتو ضد او عناد د وجنا د حسد د وجنا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا باندې جوړ کړه چې بای په مکه معظمه کې او په طائف کې لوی لوی سرداران شته دا قرآن مجید په هغوی باندې ولې نازل نشو دا په یو داسې کس باندې نازلیږي چې دا پیدایشي یتیم دی
او په داسې کس باندې نازلېږي چې د پیدایش نه شپږ میاشتې مخکې پلار وفات کیږي، په شپږم کال باندې مور وفات کیږي، یو بے سر و سامانه په حالت کې لګیا دی، چار چاپیره ورنه هغه بلال حبشي، سلمان فارسی او هغه فقیران درویشان شلیدلی ګربان خپېبلی خپې هغه خلک تی راتاو دی. کدا لوی لوی سردارانو کې د مدینی او د مکی او د طائف په لوی سردارانو باندې کو پچا نازل شوی نو موږ به منلې وي. نعوذ بالله. الله رب العالمین ورته فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زما محبوب پیغمبر ته دغه فقرا او دغه مساکین او دغه چې کوم درویشان ستا په خوا کې ناس د دوی نه مخ ماړه او دوی نه چې د سترګې ماړه ما ته دغه خلک محبوب دي، دوی زما د رضامندۍ دپاره شپه ورځ لګیا د محنتونه کوي. نو لہذا دوی ته فرمایي چې قد جاءکم من الله، یقینا راغلی تاسو ته من الله د الله د طرف نه نور رڼا او کتاب مبین او کتاب واضح یهدی به الله خدانه کوي په دې سره الله جل شانه من هغه چاته اتبع رضوانه چې تابعداري کوي د رضامندۍ د الله. او دا کتاب داسې کتاب دی چې څوک د الله جل شانه د احکام او اتباع کوي نو هغه ته لاره ښیي. کوم یو لاره ښیي؟ سبل السلام، د لارو د سلامتیا لاره ورته ښیي، د دنیا او د آخرت د عافیت لاره ورته ښیي. ويخرجهم من الظلمات الى النور، روباسي دوی لره د تیارو نه رڼا ته. الله ولي الذين امنوا، الله د مؤمنانو دوست دی. يخرجهم من الظلمات الى النور، روباسي دوی لره د ظلمات د تیارو نه رڼا طرف ته. او والذين كفروا اولياءهم الطاغوت، د کافرانو دوست چې دغه شیطان دی. يخرجونهم من النور الى الظلمات، شیطان کوشش دا کوي د رڼا نه د نور نه د هدایت نه گمراهی طرف ته سړی راکاږي. باذنه په حکم خپل سره ويهديهم او رسوي دوی لرا الى صراط مستقيم د لارې نیغې ته. کم خلق د الله د حکم یعنی د قران مجید اتباع کوي، د قران کریم تلاوت کوي، د قران کریم د احکام مطابق ژوند ته رول کوشش کوي، رب کائنات هغه ته د هدایت لارې اساني. والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، رب کائنات فرمایي چې څوک زما لارې طرف ته راځي محنت کوي ما ته را نزدیکېدو کوشش کوي نو زه ورته لارې اسانوم. یا اهل الكتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم یقینا راغلی د تاسو ته رسولنا زموږ پیغمبر زموږ رسول یبین لکم چې واضح بیانوي تاسو ته کثیرا ډېرې مسلې مما د هغې نه کنتم تخفون چې تاسو پټوئ من الکتاب د کتاب د الله تعالی نه، ويعفو عن كثير او مخ اړوي تاسو د ډېرونه. قد جاءکم یقینا راغلی و تاسو ته من الله د الله د طرفنا نور رڼا و کتاب مبین او کتاب واضح والا. يهدي به الله خدانه کوي په دې سره الله جل شانه من هغه چاته اتبع چا چې تابعداري کوي، هغه څوک چې تابعداري کوي رضوانه د رضا د الله، سبل السلام د لارو د سلامتیا، ويخرجهم او روباس دوی لرا من الظلمات الى النور د تیارون رڼا ته باذنه په حکم خپل سره، ويهديهم او رسوي دوی لرا الى صراط مستقيم لارې نیغتا. صدق الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.